د شاهین افریدي حواله سره داسې خبرونه مخله راغلي چې تاسو ووري حیران مشئ چې شاهین افریدي هم دومره غټه سطح باندې ګروپ بندي کول شي او شاهین افریدي هم د پاکستان ټیم ناقص کارګردګۍ وجه جوړېدی شي. په هغې باندې تفصیلا خبره کوو خو کشري دا کم خبرونه چې په دې ویډیو کې تاسو سره د شریک کوم په دې باندې شاهین افریدي تر اوسه پورې خاموشه دی. کشري دا کار شاهین افریدي کې نه دی نو بیا ولې شاهین افریدي په دې باندې خاموشه دی او بیا آیا دا شاهین افریدي خلاف یو سازش روان دی؟ په دې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نوې خبرونه دا راغلي دي چې شاهین افریدي د آیرلینډ د انګلینډ او هغې نه پس په ورلډ کپ کې چې کوم د پاکستان پرفارمنس په هغه دوره کې او په ورلډ کپ کې د شاهین افریدي چې کومه رویه وه انتهایی بدتمیزانه رویه وه په کوچ سره هم منیجمنټ سره هم او کپتان سره هم. دې نه علاوه شاهین افریدي محمد یوسف سره خوله هم وخلې ده. په څه خبره باندې هم وخلې ده په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. خو هغې نه علاوه تاسو به کمنټ کوئ چې آیا شاهین افریدي د کپتانۍ دپاره دومره غورځېدی شي د کپتانۍ دپاره هغه داسې حرکت کولی شي او آیا که چېرې شاهین افریدي کې دا خبرې ریښه وي نو د دې شاله لاس د چا دی؟ آیا شاهد افریدي په خوله باندې شاهین افریدي داسې کوي؟ د دې باندې مکمل تفصیلا خبره کوو خو تاسو به کمنټ ضرور کوئ. جي نوي اپډیټس نوي خبرونه د شاهین افریدي حوالې سره دا راغلي دي چې شاهین افریدي تھرو آوټ د ورلډ کپ او هغې نه مخکې انګلینډ دوره او بیا هغې نه مخکې آیرلینډ سره چې کوم میچز وو په دې درې واړو ټینور کې د شاهین افریدي رویه کپتان سره کوچ سره او منیجمنټ سره انتهایی بدتمیزانه وه. انتهایی بدتمیزي کړې ده او دا خبره وایي ګیری کرسټن هم پی سی بي له جمع کړې ده چې د شاهین افریدي رویه تھرو آوټ د ټورنامنټ څومره هم دورې تېرې شوې د شاهین افریدي کپتانۍ نه ډراپ کېدو نه پس د هغه رویه ډېره زیاته خرابه وه. منیجمنټ سره هم کپتان سره هم کوچ سره هم. دې نه علاوه محمد یوسف سره چې کومه بدتمیزي کړې ده پریکټس سیشن روانو جي پریکټس کې شاهین افریدي بالو کو محمد یوسف ولوي چې دا بال تا نو بالو کو نو شاهین افریدي ولوي چې د ستا دې کې څه کار نشته خپل کار سره کار لړه نو محمد یوسف ولوي چې زما کار هم دا دی ما تاله غلطه خبره خو نه ده کړې خو بال د نو بالو کو پریکټس دی او پریکټس کې چې مونږ رستاسو غلطیانې راو نه باسو نو غلطي به رستاسو څوک راوباسي؟ مونږ د ستاسو کوچز یو مونږ دلته راغلي هم دې دپاره چې د ستاسو غلطیانې راوباسو چې د ستاسو غلطي مونږ نه راوباسو نو څوک پر ستاسو غلطیانې راوباسي؟ خو شاهین افریدي ولوي چې خپل کار سره کار لره ورما کې کار مه ساته جي. انتهایی بدتمیزي ورسره کړې ده. آیا اوس دې کې حقیقت شته که نه؟ که چېرې دې کې حقیقت نشته نو بیا شاهین افریدي په دې خبرو چپ ولې دی؟ شاهین افریدي په دې خبرو حوالې سره ټویټ ولې نه کوي چې دا خبرې حقیقت نه دي دا خبرې دروغ دي؟ خو که شاهین افریدي چپ ته نو کېدی شي دا خبرې بیا شاهین افریدي کې وي او که چېرې شاهین افریدي کې دا خبرې وي نو د دې شاله وجه څه کېدی شي؟ آیا شاهد افریدي کې دی؟ شاهد افریدي هغه مطلب بړکاوی چې تاله کپتاني په کار دی ته کپتان یو خبر د لزم کوم وره شاهین افریدي به ښه کلاړي وي خو ښه کپتان هغه نه دی هغه ښه کپتان نشي ثابتېدی. د هغه چې کوم ډیسیشن میکینګ سکلز دي هغه دومره سټرانګ نه دي. تاسو به د پی ایس ایل کې کتلی وي پی ایس ایل او انټرنیشنل کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق دی. که چېرې هغه پی ایس ایل 2 ځله ګټلی دی نو هغې کې هغه سره د نورو کلاړیانو پرفارمنس دی هغه په کپتانۍ باندې نه دی ګټلی هغه د راشد خان په وجه ګټلی هغه د فخردمان په وجه ګټلی هغه د ډیوډ ویزا په وجه باندې ګټلی. اوس دا کم پی ایس ایل چې تیر شو دی کې هغه سره دغه سره راشد خان نو په ګروپ سټیج کې لاهور قلندر بهر شوي جي سیمی فاینل هم نو کوالیفای شوي نو که چېرې شاهین افریدي پی ایس ایل ګټلی نو هغه په کپتانۍ باندې نه دی ګټلی هغه د کلاړیانو په پرفارمنس باندې ګټلی دی. شاهین افریدي ښه کلاړي به وي خو ښه کپتان نه دی. ښه کپتان هغه د پاکستان ټیم کې هم نشي ثابتېدی. د هغه ډیسیشن میکینګ سکل ډېر زیات ویک دي هغه مطلب د ښه کپتان نشي ثابتېدی. دا زه لیکلي در کوم او دا خبره د ما دا ویډیو ځان سره سیو کړئ. که چېرې هم شاهین افریدي له کپتاني میلاو شوه او لږ یو کال هم میلاو شوه تاسو به خپله اندازه وشي چې شاهین افریدي یو ښه کپتان نه دی جي. نو دا خبره ځان سره د ما دا لیکلي یاد وساتئ. هسې نه ډېر ملګري وایي چې ته د شاهین افریدي زه د شاهین افریدي بالکل خلاف نیم خو دا کمې خبرې چې راځي د شاهین افریدي حوالې سره نو دا د پښتنو چې څومره هم کرکټرز تیر شوي دي نو د هغوی په هغه کیریر باندې او داغه جوړوي. عمرګل ګوره پښتون تیر شوی کرکټ کې یونس خان تیر شوی دی یاسر حمید تیر شوی دی شاهد افریدي په حوالې سره خو بیا هم ځان نیګیټیو خبر راځي چې په 2009 کې د یونس خان خلاف کپتانۍ کې سازش کې ملوث او په یو لایف شو کې یونس خان شاهد افریدي له مخامخ هم ویلو چې ته د ما
خلاف 2009 ورلد کپ کې 2009 ورلد کپ نه پس ته زما خلاف شوی نو هغه شو کې ولا هغه کلیپ زه تاسو سره نشم شریکولی ځکه کاپی رایټ ایشو وي نو هغه ولا بیا شاهد افریدي داسې جواب ورکړو چې هغه سره جواب هم نه خوله ترې زیړه لاړه خو ولا ویل چې هغه صرف زه ستا خلاف و نو هم هغه ټایم د ټول ټیم وایي د ستا خلاف نو مطلب دا خبره حقیقت دی چې هغه ټایم کې د یونس خان خلاف سازش شوی چې کې شاهد افریدي هم خو ډېر پښتانه داسې کلاډیان تیر شوي دي چې د ګروپینګ نه ځان ساتلی دی نو که چېرې شاهین افریدي دا ګروپینګ کوي نو دا هغه کلاډیان هم ځان سره خرابوي د پښتنو چې کوم یو ایمیج جوړ دی هغه هم په انټرنیشنل کرکټ کې د پاکستان کرکټ ټیم کې خرابېږي نو شاهین افریدي له پکار دی چې ایز ا پلیئر په ټیم کې لوبه کوي او ایز ا وایس کپتان یا کپتان هغه لاړو جوړېدل پکار دي نه خو که چېرې شاهد افریدي هغه شاته نه ټپوي چې ته به کپتان جوړېږي او زه در سره ولاړ یم او ته به داسې کې او ته به داسې کې او ته به داسې کې مطلب سازش به جوړې ګروپینګ به کې نو دا شاهد افریدي هم ډېره غلطه کوي د خپل زوم د شاهین افریدي کیریر خرابوي جي که چېرې دا خبرې حقیقت وي او دا په میډیا باندې خورې شي او بیا د شاهین افریدي پرفارمنس هم تاسو له معلوم دی چې د انډیا چې کوم غټ ایکس کرکټرز دي نو وایي چې شاهین افریدي یو ایوریج بالر دی مطلب هغه داسې ښه بالر نه دی یو ایوریج بالر دی څنګه چې نور نارمل بالران دي داسې شاهین افریدي هم دی نو که چېرې دې سازشو کې شاهین افریدي ملوث کیږي او بیا شاهین افریدي پرفارمنس لږ هم خرابېږي نو د هغه چې کم فین فالوور په پاکستان کې لري هغه کم شي نو بیا چې د هغه فین فالوور دی کم شو نو بیا ته کرکټ کې کپتان هم نشي جوړېدی او د ستا چې کوم هغه موټیویشن تاله میلاویږي د فینز نه تاله چې کومه سهاره د فینز نه میلاویږي انرژي تا کومه د فینز په وجه باندې راځي هغه ته ډي موټیویټ کیږي نو شاهین افریدي له پکار دی که چېرې د سخر خبر یوري د شاهین افریدي د شاهد افریدي خبر یوري د کپتانۍ په کپتانۍ پسې منډې وایي او دا کومې خبرې چې اوس راځي په میډیا باندې دا حقیقت وي نو د شاهین افریدي کیریر باسي ځان له خپل کیریر خراب کی خپل انټرنیشنل کیریر به ځان له خرابي کرکټ صرف په لیګونو نه دی چې دی به صرف لیګونه کوي پیسه به ګټي په انټرنیشنل سطح باندې پاکستان نوم ریپرزینټ کول پاکستان د طرف گیم کول دا یو ډېر غټ نوم لري جی نو شاهین افریدي له پکار دی چې دغه ګروپینګ نه ځان وساتي او که چېرې دې خبر دا کم نیوز چې تاسو سره ما د شاهین افریدي حوالې سره شریک که چېرې دې کې حقیقت نه وي نو شاهین افریدي له پکار چې خپله په میډیا باندې راشي خپله یو ټویټ وکړي چې دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته څومره هم خبرې راځي دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته دی زه کوټ سره زما رویه ټیک وه کپتان سره یا زما رویه ټیک وه څومره هم خبرې دي دا دروغ دي او که چېرې دا خبرې رښا وي نو بیا شاهین افریدي له پکار چې دې څیزونو نه ځان وساتي او په خپل کیریر باندې فوکس وکړي په خپل بالنګ باندې فوکس وکړي ځکه د ده لا ډېر کرکټ پاتې دی دا د کوم او د فاست بالر دومره لانګ ټرم کرکټ خو نه وي فاست بالر خو که تاسو ګورئ زیات نه زیات هغه چې کم پیک لیول وي 4-5 سال د هغه پیک لیول هغې نه پسه بیا په ډاون روان شي او بیا د ټیم نه بهر شي دا خو بیټسمین چې هغه 20 سال کرکټ وکړي صرف یو ما د انګلینډ اینډرسن بالر وکړو جیمی اینډرسن چې هغه 21 سال کرکټ وکړو 2003 کې هغه ډیبیو کړی و دا 2024 کې به هغه ریټایر کیږي اوس یې اخرنی لاست ټیسټ میچ روان دی د ویسټ انډیز خلاف چې کې هم 3 وکټ ایشتلې وي 987 خو دغه وکټ دي جیمی اینډرسن د انګلینډ یو ډېر زوړ بالر دی جی او یو ډېر زبردست بالر دی ډېر زبردست سوینګ دی ورسره په ټیسټ کې ډېر کامیاب بالر دی ټوټل 987 دغه وکټ لري جی نو د فاست بالر کیریر که چېرې تاسو د پاکستان په سطح وګورئ بهر ملکونو پاکستان کې د شعیب اختر کیریر تاسو وګورئ دومره غټ کیریر هغه نه دی تېر کړی شعیب اختر نه علاوه بل که داسې فاست بالر پاکستان ته راغلي نو دومره غټ کیریر د فاست بالر نه وي نو دغه بیا شاهین افریدي په بیټینګ باندې فوکس کوي دی وایي چې آلراونډر شم او آلراونډر شم نو بیا به زیات ټایم زه کرکټ وکړم که چېرې بالنګ کې پرفارم نشم کولی بیټینګ کې پرفارم کوم نو هغه سوچ هم د شاهین افریدي غلط دی ځکه د هغه چې کوم کور کوالټي ده هغه د بالنګ فاسټ بالنګ جي بیټینګ چې کوم دی که چېرې ښه بیټینګ کوي یو ایکسټرا ایج دی پاکستان دپاره ښه خبره ده دا څومره خبرې هم د شاهین افریدي خلاف کیږي نو که چېرې دا خبرې رښا وي نو شاهین افریدي له پکار چې د دې خبرو نه ځان وساتي که چېرې لانګ ټرم دپاره د پاکستان کرکټ ټیم کې پاتې کېدل غواړي بل تاسو لالډي معلومه ده پاکستان کې د فاست بالرانو کامې نشته سبا که یو ښه فاست بالر راغو نسیم شان هم ښه فاست بالر راغو شاهین افریدي هم راغو نو حارث رؤف هم چوټي کړي ځان سره او امیر او شاهین کې به هم یو چوټي کړي که چېرې ښه بالر پاکستان ته میلاو شو لکه د دې بالرانو نه داسې یو چوڼی ښه بالر راغو نو تاسو څه وایئ چې د حارث رؤف په ټیم کې ځای وي یا تاسو څه وایئ چې که چېرې د شاهین نه هم ښه بالر راغو سوینګ ورسره وي داسې او پیس هم ورسره وي نو بیا د شاهین افریدي ټیم کې ځای جوړېږي بالکل نه جوړېږي نو شاهین افریدي له پکار دی چې دې څیزونو نه ځان وساتي په خپل بالنګ باندې فوکس وکړي او خپل بالنګ نور هم تګړه کړي په پیس باندې کار وکړي پیس سیوا کړي 150 له 148 له کم از کم 145 له خپل پیس ورسوي په سوینګ باندې کار وکړي او دې څیزونو نه ځان یو سایډ لکړي او بل پاکستان کرکټ بورډ لم پکار دی چې بابر دم نه کپتانای رضوان دم نه کپتانای شاهین دم نه کپتانای بل یو کپتان وساتي فخر دمان د کپتان کې
کې فخر زمان نه علاوه نور هم کلاړیان شته په ټیم کې د کپتان کې او نوجوان کلاړي د کپتان کې رضوان هم سهاده پورې ټیک ته رضوان خلاف هم دا خبره کیږي چې د هم په ګروپینګ کې ملوث دی خو زما خیال هغه کې هیڅ قسم حقیقت نشته خو رضوان زکه یادوم چې رضوان د کپتانی نه خلی زکه چې رضوان کپتانی اخلي نو دغه بابر اعظم هم دا شاهین به ولا بیا خپي وي هم دی بیا ټیم کې ګروپینګ کوي نو داسې یو کپتان په کار چې نیوټرل وي هغه چې کله کپتان شي دا ټول ځان سره په یو ټیبل باندې کېنه او تاسو ته کړو چې زه کپتان شم که گیم را سره کې عمره لوي او کچري ګروپینګ کې سبا ملوث کېږي ګروپینګ کې نو چې اوس نه بس صفاین کار را لو چې گیم دا سره نه کوم او چې کم سړی ګروپینګ کې ملوث کېږي پاکستان کرکټ بورډ لم په کار چې بس هغه ډایرکټ چوټي ور کوي بيخي د ټیم نه بهر کوي بيخي دغه کیریئر ختمي بيخي سنټرل کانټریکټ نه مباسي د پی اس ال نه مباسي لیگ کرکټ پم بيخي باندې نو دا ډېر غټ کار کوي چې یو کلاړي سره دا سوشي کنه نو ثواب بل کلاړي دا سوچ هم نه کوي چې زب ګروپینګ کې ځان ملوث کم جی نو خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام